حرامتوب بېمان په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله خندا په زړه بېمانې مسلمانه ولې سر د سنډا سرمند میخي د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مالونه ګیره دې کله شه سر د سنډا سرمند میخي د ورځې شیخې د شپې خورې پردي مالونه شیخی تاسو د دې شیخانو حالو ګورئ د کابلۍ بایسکوپ سره شیخان چې ګرځي بوزۍ والي داسې چې ګیره مې نه ښکاري ګیر کالیا ته څه کوې چې دلته اوړې راوړې په توپه ولګې دې خوا وګوره عرض داو چې سوچ وکړئ دلازاری زمون کور کلی دی زمون دین ایمان دی دلازاری مکوئ عزیزان خیراتونه مړو پسې دا مسله واوره اگر چې عمل پې څوک نه کوي مړې پسې وریجې پخول عزیزان او رشتہ دار راغوښتل په دې کې ډېر ثواب دی او که د دې وریجو په پیسو غریبو له بړستنې اغوستل چې د شپې پکې ویده شي په دې کې ډېر ثواب وایه پښتانه هلکه داسې وکړه جومات له چېرته صفونه واله غریبو له جامې ویا بم کومه خو عزیزداری دا څه وکړو بیا خلک خاندي دې خوا وګورئ انما الاعمال بالنیات قانون دی قانون دی چې د عمل مدار په نیت وي چې تا په دې نیت وکړو چې عزیزدارۍ کې مې سترګه اوچته شي مړي پسې والله که د اوربشې عمره ثواب هم رسي مویا مردود ته نفعت یا نه درود ثواب پاغه شي برسي چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه د زړه حرم د چا جوړ کړي نو عشق عزیزانو یو عجیبه ماده ده چې الله پاک په چا کې پیدا کړي او هغه عشق په صحابهو کې نو ما چرسیانو ته وی چې یو معشوقه ده او دوه عاشقانی دي یو عاشق داسې دی چې معشوقه ورته آواز وکړي فلانیه هغه وایي لبیک وسعدیک داسې ورته وایي یو عاشق داسې دی چې فلانیه فلانیه اور ڈاڈا واڑی کٹ ہاں جی او فلانیا ہاں جی اوے گل سن نو راپاس سترګې مګي راشي وجي تاسو سویلې اور تیزارو شخوار شي نامه مې د رجستر نه وېست نو ما دي چرسیانو نه تاسو کو چې په دې مې پوي کوي چې دې معشوقې ته به کوم عاشق په زړه کې ډېر ګراني دا چې کوم اواز سره ورته داسې اټینشن ولاړي او که نه چې سترګې مګي د ګوګو غوندې او ګنټه پس راشي ما ته وایي جي هغه چې کوم ورته داسې ولاړي تابعدار دا به یې ډېر خوښي بل وی څه پاگل دی ما زه دا نه وایم چې چرس خراب شی دی خو چرس چې دي دا سړي نه بېغیرت جوړ کړي تاسو دا چرسیان وګورئ ټول ګوګوان دي دلته د دې بازارونو شاته دلته جنډو خانې وي دا په خخته چې سر کیږي او پمپونګې راکاږي خبر نه یم چې اوشته که نشته کم شی لا نشته کم شی لا کم شوی هم دی دلته به ډمې وې صاحب ډمې به وې صاحبه اوس بالخانو کې مخامخ نی ناستې دننه ناست خامخا ګډېدو مډېدو چې څوک بوزي اجازه تو غواړي نو بیا د ګډېدو اجازه پخوا به روا او ناروا د خدای او د رسول په لاس کې
اوس روا او ناروا دوی سره دي. که دوی ووایي چې جایز نو ګډېږه، که دوی ووایي چې ناجایز نو نه به ګډېږي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې دا به وي لکه ډمې اوس ولې موجودې دي، یو یو راونیسئ او دا د دنیا طالبان ټول بې ښځو دي ور په نکاح کوي. یو ښځه به همداسې نه پاتې کېږي. ته به ګډېږې ولې؟ ما ته وګورئ، ما ته وګورئ. د لاهور د جنگ اخبار پرونی د منځ پاڼه وګورئ، یا د جمعې په ورځ چې د دوی هغه مبارکه ورځي نو په دې کې د جنکو فوټوان پرونی پاڼه کې جنکۍ اکی کوي او هغه اکی نیولې کوم ځای سره ده او کوي یې څنګه. اے شرمېدلو، تاسو په کومه خوله د اسلام نوم لئ؟ اے شرمېدلو، اے قوم شرمو، اسلام شرمو. تاسو خو اسلام په شرمونو شرمو. تاسو ورشئ د لاهور او د کراچۍ د جنکو فوټوان وګورئ. په خدای قسم په یورپ کې د انګریزانو فوټوان داسې نه پلیتۍ سره شایع کیږي لکه په پاکستان کې چې د مسلمانانو شایع. ٹھیک ہے جی، منظور منظور، ہمیں سب کچھ منظور ہے. ہمیں کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں. ہم تو ملا ملا پارا زمانہ کے پا مزو کی پاکستان کے وګوره دا ټول دفن شو. ملا مغه سي نیغ نیغ ګرځي، دا ټول دفن شو. ہونا عزیزانو انصاف خشه، انصاف ګوره په ټول ملک کې سرکاری خلق یا غیر سرکاری خلق مارشل الله خوښي؟ تاسو ټول وایي نه خوښي، لیکن مسلط ده په ملک نه. په پاکستان کې ټول ملک چغې د اسلام وای کنه وای، نو چې کوم شی د ټول ملک خوښ دی نه راځي، او چې کوم د ملک خوښ نه دی په زور په دې مزغو ورته کېنولې. خبره ده کنه؟ کوم شی چې ټول ملک نه خوښوي هغه مسلط دی، او چې کوم شی ټول ملک چغې وای تاسو وایئ چې یاره ټول خو په یو ځای نشي کېدی. مونږ هم جي تا د خوږ ګوتې نه نه نیسو. زمونږ دا ملک دی، پاکستان زمونږ ملک دی. دا نظریه پاکستان ټکې یو څو کسانو راویستی و، خو چې څوک بیا خوښ نه و ویل بیا دام سورګیری دی نو کوړکی بیا کړه. نظریه پاکستان چې څوک خلافي د هغه نه سر قلم کول پکار دي. په دې خبره پوهېږئ؟ علما نه لوی دوست د پاکستان بل څوک نشي کېدی. لوی دوستان د پاکستان چې دي علما دي. په خدای قسم لوی دوستان علما دي. پاکستان آباد علماء غواړي او پاکستان آباد دویم غواړي. علماء آباد په دین او اسلام غواړي او دوی آباد په دمتوب او شراب او کباب غواړي. فرق دا دی. زه پاکستان چې ټول تاسو په ایمان وایئ دا دومره زرګونه خلق اوس دلته ناست دي، زرګونه. هغه ورځ راته چا وویل ستاسو دې جلسو کې خلق ډېر نه، ما زمونږ جلسو کې کې خلق ډېرې، خو دا لیکونکي پوهېږي نه، دا د بارډر صوبېداران دي.
نه د بارډر صوبیداران پوهیږي نه په 16-15 مونږ جلسې زمونږ د اوږې خېټې فارسي ده قسم په خدای چې په تحت سرا کې ننوځو دا خلق به راپسې راځي اوږې خېټې فارسي مونږ سره هېڅ نشته الاورې الوی دې هم نن جوړ بند دی چې څه خو یې در باندې ویش کړی هېڅ نشته مونږ قبر د نوري جان قبر دی وی بر مزار ما غریبان بر مزار ما غریبان چراغ نے گلے بر مزار ما غریبان نے چراغ نے گلے نے پرے پروانہ سو زد نے صدائے بلبلے من خود غریب و قبر دے ایس پنشت لیکن دام ایمان دے چه دا پیخور مسلمان سکے چه دا صوبہ سرحد مسلمان کمون اور تا ٹوپ کا اورا سر بٹوپ کئی اور نعرہ تکبیر علماء حق عزیزان مونږ سره نور هیڅ نشته سوا د الله نه او د جناب محمد رسول الله چرسیانو وی چې هغه سړی به د دې معشوقې ډېر عزیز دي چې ورته داسې ودرېږي ما زه دا نه ویم چې چرس خراب شوی دی خو داسې سړی لږ لټ غوندې کي او حی علی الصلاح حی علی الفلاح د معشوقې آواز دی نو چې دا وشي او ته د معشوقې دربار ته رامنډه نه کړې نو د عشق د رجسټر نه به دې نامه وځي توبې وویستې په هغه ځای نن یې وګوره تبلیغي جومات کې دي او دومره دومره ګیرې پرېښي نو عزیزانو مونږ نه چې بعضې وخت کې دا خلک پرې پرې نارې وایي لږ زمونږ ژبه هم سخته مونږ کې لږه نرمي هم پکار ده که یو سړی سور کافر می نو د خپې نه بیا رانیسو داسې اسلام ته بیا راکاږي مونږ نه د دغه شیخان ځان نه نه جوړوي چې ای به دا چل کړی چې په لاره بتله هلکه څه چل دی وی به چې ګیر خریلی مې په مخو نه لګي ګیره خریل ښه کار نه دی او ګیر خریلي له به تبلیغ څنګه دا سلا دو شرک شرک مشرک مشرک کچالوار اوڑا مشرک مشرک کین خدای دے ورکا چا ورک شی لگا قلز دکا سوچو کا کم بختا شرک 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 سوک دی مسلمان کریم دی کا ٹول دی کافر کرو
یو سړی دی مسلمان کړی دی تر اوسه پورې چې دنیا د ټوله کافره کړه پس نو شرک مکوا چل زده کا حکمت قرآن چې کوم ویلی مونږ پرېښی که زه امام جبه مې کوتک دی په خلقو مې رایښي که نور دی عزیزانو چل زده کړئ ګوره دی خوا ګوره پیغمبر اخلاق د تبلیغ متعلق څنګه کاری وورېده دعا کوي غر کم دا طائف ټول لاس اوچتوي چې نه یا الله د طائف خلکو په ما د کاڼو باران وکړه خدای د دې بدل کې ته پې د رحمت باران وکړه خلق عظیم چې قرآن ویلی دی داغه برکات دی چې تر تا او ما پورې اسلام راورسېد داغه برکت دی تا او ما نه وروسته اسلام پاتې کېده ما ته ګران ښکاري ځکه چې مونږ کې خلق عظیم نشته نو عزیزانو اخلاق ټیک کړئ خبرې تبلیغی جماعت والا په ټوله دنیا کې واحده ډله ده چې